کتاب کې مې دا مسله وکتله چې په هر نارینه زنانه باندې د پیغمبر علیه السلام څلور پشته پورې نسب یادول فرض دي. د پیغمبر علیه السلام نسب یادول فرض دي. نو عامو خلکو نه که تپوس کې نو څه د پیغمبر علیه السلام نوم نه ورځي. نو زمونږ د پیغمبر علیه السلام څه نوم دی؟ محمد صلی الله علیه وسلم. دا یادول فرض دی. د پیغمبر علیه السلام د پلار څه نوم دی؟ عبدالله. د پیغمبر علیه السلام د نیکه څه نوم دی؟ عبدالمطلب. د عبدالمطلب د پلار څه نوم دی؟ هاشم. او د هاشم د پلار څه نوم دی؟ عبد مناف. دې پورې د پیغمبر علیه السلام نه پس څلور پشته یادول په هر مسلمان فرض دي. پتن لګي چې چاله به ورځي او چاله به نه ورځي. نو نن دا یادول پکار دي. په خپله ټول یاد کې او زنانو نه چې تپوس وکړي خو هغوی له خو اړو معلوم هم نه دي. نو خپل کور کې اول ذوت کې په خپل کور کې واړه لوی نارینا زنانا دی ټولو سره دا یاد کې نن او به هر کم چا سره تعلق وي نه هغوی تم دا ووایي نو ستاسو هم ثواب کېږي. یو فرض مسله م چاته وښوله او د یوې مسلې ثواب د 100 رکعته نفلو نه ډېر دی. نو نن به ستاسو په دې یو مسله د 100 رکعته نفلو نه ډېر ثواب وشي او 100 رکعته ماسخوتنه پورې کولی نه شئ او دا په یو منټ کې دننه دا ټول هر څه ګټلی کېږي. نو نن بیا څو کسانو ته ووایه چې څو نوم وسي په اول په خپله یاد کې محمد ابن عبدالله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. یو پیغمبر علیه السلام او پسې څلور پلار او درې نیکونه به یاد کې کور به م ووایه نورو ته به م ووایه او اکثر خلک د دې نه خبره دي. کنی نن تجربه وکړئ خلکو نه تپوس وکړئ چې چاله ورځي او چاله نه ورځي. نو عالمانو ته خو به معلوم وي خو چاته تپوس نه دی کړی چې ما ته ووایه او چې تاسو نه وایي نو هغوی وایي دوی پوهېږي نو ولې ورته ووایو خبر دي. نو دواړه طرفه په تیاره کې عالمان هم تیاره کې پاتې شو عوام هم تیاره کې پاتې